قامونه خپل ځان خبره شروع کړي، د خپل حق خبره شروع کړي، د خپل قام د ژغورنې خبره شروع کړي، نو هله بیا دا ریاست او د هغې ادارې داسې کوششونه شروع کړي چې د هغې سر اوچه کوي یا سر ولا ټیټ کړي. نو په هغې کې بېلابېل کوششونه کېږي چې په هغې کې یو کوشش FIR دړکې، د ژوند دړکې، د ژوند حملې، تورونه لګول او په هغې کې جیلونو ته لیږل هم وي. خو تاسو ټول د دې وطن د دې خاورې د تحریکونو یو نظر واچوئ، نو په هغې کې په باچا خان هم دا وختونه تېر شوي دي، د هغه په تحریک هم تېر شوي دي، د خان شهید په تحریک هم تېر شوي دي. بیا بلا شی ډېر پښتانه دي چې هغه د پاکستان د جوړېدو نه وړاندې هم او د پاکستان د جوړېدو نه پس هم د دې ټولو ستونزو نه د دې ټولو خنډان نه تېر شوي دي او دا هر څه یې لیدلي دي په خپل ژوندونو کې. که د باچا خان د جیلونو کیسه راواخلو نو دا چې ورسره د کور دا نظربندۍ راواچوي نو 23 کاله 23 کاله دقسې 30 څه د پاسه 30 کاله داسې د خان شهید دي. نو دا ټول سلسلې وي په قامي تحریکونو کې هغه خلک هغې ټارګېټ کوي چې ورته پته لګي چې دا تکړه دي، دا د قام خبره کولی شي، دا د قام خبره مخکې وړي شي. نو زموږ دلته چې کوم ملګري ناست دي که هغه که محسن داوړ او علي وزیر دي که هغه بیا دلته د مردان او د صوابۍ او د فیض محمد کاکا په شان دی چې لس کم 100 کاله عمر دی، دا عمر خلک دي هغه یو کس ونه بخه. هر چا FIR وشوې، هر څوک جیلونو ته لاړه، بلا شي FIR کې وړاندې خور ناسته ده، مونږ خپلې BBA کې ډېرو کې ونه شوې. خو دا ټوله سلسله چې دې ته نظر وکړي نو دا ګوري چې دا هر هغه کس، هر هغه انسان دې شاته کي چې هغه د قام د خپل ځان اواز پورته نه کړي. او دا خلک ځکه د احترام او د قدر وړ دي چې دی د قام دپاره دا چې څه پکې تېر شو دا د قام دپاره تېر شو، دا دې نه دي تېر چې چا خپل د ذات خبره کړې ده، خپل د ځان خبره کړې ده. او دا هر تکلیف زه وایم چې دا په تاریخ کې لیکل کېږي چې دې تحریک کې که چا یو ګام هم اخیستی دی، که یو وړوکې مسله یا یو وړه پېښه هم ورته رامخته شوې ده، هغه هر څه به د دې قام په تاریخ کې لیکل کېږي او دا به د هغې په د هغې چې پیړۍ راځي نو هغې ته به هم دا یاد نو پکار ده چې موږ دا هر څه هغه ډاکومنټ کړو چې دا څه ستونزې وې چې په دې قام دپاره اواز پورته کولو کې دې خلکو ته مخې ته راغلي. بیا چې کله نن سبا چې د ریاست کوم کار شروع کړی دی د پښتنو په خاوره، که هغه بیا جنوبي پښتونخوا ده، که هغه خیبر پښتونخوا ده، که منځنۍ پښتونخوا ده، په دې هر څه کې تاسو وروڼو یو نظر وکړئ، هغې یو سلسله واره یو سیسټمیټک طریقې سره په دې وطن بیا تورې تیارې راخورولو یو طریقه کار را جوړه کړې ده. که تاسو وګورئ په وزیرستان کې هغه خلک بیا راخوشي کړي دي چې هغې په اسانه لګیا دي ګرځي، نور خلکو نه ګرځبندي ځي، هغې له کرفیو لګېدلي، هغې نشي ګرځېدلی، خو طالبان پکې ګرځېدلی شي، د دې خپل خلک پکې یا ګډ طالبان پکې ګرځېدلی شي. بیا که دې سلسلې ته لږ لږ تاسو جنوبي پښتونخوا ته لاړ شئ نو په لورلای کې او په دې نورو علاقو کې په خلکو باندې حملې کول، هدفي وژنې کول او بیا هلته چیک پوسټونه جوړول. تاسو ته نه لګي چې دا سلسله لږه لږه د سوات د سلسلې په شانتې ده. دوی په سوات کې هم دا سلسلې را شروع کړې دي او بیا یې 2009 کې خپل خلک راوچت کړل، ته یې کېنول. بیا په دې ټول هر څه کې تاسو ته به تېرو ورځو کې د مردان د هغه ګورکو والا کیس تاسو به لیدلي، په نیوز کې هم د نظر نه تېر شوي، په سوشل میډیا یا ټولنیز رسنیو هم د نظر نه تېر شوي. داسې نه وي وروڼو چې دا یو کس په پردې کې تاسو ته پته ده د صوابۍ خلک خپل چیله چې د مردان خلک، زه خپله د مردان یم، موږ خپل بړونې اچوو، زموږ مشرانې ښځې د 2 طوقو کټ څادر اچوي او چې کومې جنکۍ یا ځوانې ښځې دي هغه د بوټو څادر اچوي. نو داسې نه ده چې هلته څوک پرده نه کوي او دوی یکدم راغلو او موږ ته یې پرده ښودل شروع کړو، شټلکاک بورکې خورې کړې. په میډل سکول کې ته ورځې په رستم کې او ته بورکې ورکوي چې چېرته خلک پړونې مچوي، چېرته مخ هم پټوي، پرده هم کوي. نو د دې نه ستا مقصد څه شو؟ دا که تاسو ته یاد وي دا سلسله په سوات کې هم شوې وه، هلته هم دا سلسله شروع شوه چې بورکۍ په زوره ورچول شروع کړه. او که تاسو د هغه وخت خبرې چېرته د سواتیان نه تپوس وکړئ هغه ښځو نه، نو هغې تاسو که دا سیمه وګورئ د صوابۍ، د مردان، د سوات، دا یوسفزي چې چېرته آباد دي دوی پړونې اچوي،
څادرې د څادرو رنګونه د څادرو طرزونه به یې بدلي خو دوی پرده کوي داسې نه ده چې نه کوي. نو په دې علاقو کې برقې ورکول بیا مفت ورکول بیا دومره غټ تعداد کې ورکول د دې په ځای تاسو ته پته ده موږ ته پته ده چې په سرکاري سکولونو کې موږ ته د څه څیزونو ضرورت دي. موږ هغه څیزونه یو طرف ته کوو او موږ راوړو هغه بل شی ورکوو چې کوم سلسله تړلې شوې ده څه ته چې په انګریزۍ کې جنډر اپارټاید وایي یا صنفي اپارټاید وایي چې ته د جنس یا د صنف په بنیاد باندې ته امتیازات شروع کړي دا تړلي دي د بنیاد پرستۍ سره. نو ته زما په خاوره راوړې ما ته بنیاد پرستي کوې کله د هدفي وژنو په شکل کې کله د طالبانو په ګرځېدو په شکل کې کله ته برکو په شکل کې دا هدفي وژنې دا هر څه چې دي دا ټول د هغه بنیاد پرستۍ سلسله ده چې کوم ته زما په خاورې راخوروي. ته هلته لیپټاپونه تقسیموې په پنجاب کې د جنکو په سکولونو کالجونو کې دلته ته دا نه کوې. دلته ته په 2014 کې 300 میلیونه روپۍ ورکوې د حقاني دغه ته مدرسې ته او دلته د جنکو کالجونو د فنډونو نه کېدو د وجې نه لګیا دي بندېږي سکولونه بندېږي. نو ته نه غواړې چې زه تعلیم یافته شم خو ته دا غواړې چې بنیاد پرستي مخکې ولاړ شي. ته بیا په میلیونونو پیسې داسې خلکو له ورکوي چې هغوی دا د ژوند یو اړخ ته صرف نظر کوي یو نور اړخونه بندوي پرمختګ ودرئ ترقي ودرئ د ژوند ژغورنه ودرئ کامپالي نه مني. داسې خلک ته طاقت ورکوي. نو دا ټولې سلسلې دي. بیا په پښتونخوا کې د دې هر څه سره تړلې تاسو وګورئ ایډ اینډ سیول پاور دا څه قانون دی. یعنی ته چې موږ کوم چغې والې چې قبایلي سیمه دې په پښتونخوا کې ضم شي چې هلته کوم تور قانونونه دي چې ختم شي ته هماغه تور قانون رالې او زما په ټولې خیبر پښتونخوا کې خوروئ چې ستا ړنده کاته یې څنګه چې تا په ړنده کاته کې په زرګاو ځوانان روږ کړل اوچت کړل غیب کړل هغه سلسله ته اوس دلته شروع کړې چې دلته هم هغه شانتې د ایډ اینډ سیول پاور په نوم باندې ته هغه تور قانون راوړې په ټوله پښتونخوا کې خور کړي او ټولې پښتونخوا نه ستا بیا مرضي ده چې ته چېرته نه ځوان اوچتی ته چېرته نه کس اوچتی تا نه به څوک درته پوښتنې نه وي ځکه چې تا له به قانوني دوی خپل تور عملیاتو دپاره اوس قانون استعمالوي. او وروڼو که تاسو تیار وي نو دا خبره د ډي جي ایس پي آر په خپل اخرنۍ پریس بریفینګ کې اخرنۍ خو نه خو په 21 اپریل په خپل پریس بریفینګ کې دا خبره تکرار کړې وه چې نور به موږ د قانون لاره اختیارو. نو د قانون لاره زموږ لپاره چې کومه اختیاره کړې ده هغه یو بوګس اف آی آر دي زموږ ملګري جیلونو ته اچول دي. بل د قانون د لارې دا تور قانون چې دی ایډ اینډ سیول پاور په نوم باندې دا په پښتونخوا راخورول دي د هغې په نامه به خلک ریبوي هلته به ښځې په یو شکل کې کنټرول کوي سړي به بل شکل کې چې څوک اواز پورته کوي بس ایډ اینډ سیول پاور په هغه کې به په انفورس ډسپیرنس کې به یې روکوي جبري به یې ورکوي څوک به یې درته پوس نه وي. دا سلسله ده. خو دا ټوله سلسله که مونږ دا وایو چې دا جبر دی دا ظلم دی نو د دې خلاف به اواز پورته کوو. که مونږ دا وایو چې دا کې ظلم دی ظلم شاته که مونږ اواز پورته کوو نو مونږ به جیلونو ته ځو. دا ژوند یو پیر له راځي او مرګ هم یو پیر له دی. څوک نه د چا ژوند زیاتولی شي که د هغه نه وي نه څوک د چا مرګ که نه راغلی نو ولې نشي راوستی. نو چې مرګ یو وخت دی نو بیا خلک خو دې لږ په تکړهتوب وکړي زه یې نرتوب نشم ویلی تاسو ته بیا صفت ځي نو په تکړهتوب خو دې وکړي یو ځل دې ژوند داسې وکړي چې خلک ووایي چې دا پښتون یا دا پښتنه چې دا داسې ژوند یې کړی دی چې خپل ځان پوښتنه نه د خپل کام پوښتنه یې هم کړې ده. نو زه ویاړم چې داسې خلک مونږ سره دي. دا چې کوم مخامخ خلک ناست دي په دې کې چې چا جیلونه تېر کړه صرف ملګري چې محسن داوړ علي وزیر اقبال لالا دا ټول خلک چې دي دا ټول د جبر هغه ځپلي خلک دي. بیا اقبال لالا د مشال پلار چې دی هغه چې کوم جبر نه تېر شو دا ټول هغه بنیاد پرستي ده چې په دې خاورې کرلې شوې ده په یو شکل او په بل شکل. د دې ټول بنیاد پرستۍ ته د ودرېدو دپاره مهمه دا ده چې موږ دا وپېژنو چې دلته په دې خاورې به که موږ غواړو چې زموږ کام وژغورلی شي که موږ غواړو چې زما کام د پرمختګ وکړي که موږ غواړو چې زما راروان کل د زما ګریوان ونه نیسي نو بیا به داسې کوو چې بیا به هر ځوان هر بوډا لکه هر مشر لکه د
فیض محمد کاکا هره پېغله دا به راوچتېږي دا به اواز پورته کوي قامي خپلواکي تش په سړو په ځوانانو نه پوره کېږي قامي خپلواکي قامي ازادۍ له به ټول په یڼه کوششونه کوو ټول په یڼه به ګامونه پورته کوو تکړه خبره به کوو زوروره خبره به کوو او زړور ګامونه به پورته کوو مننه